د نبوت نه مخکې د پاک پیغمبر یو واقعه ذکر کړي. محدثین بیان فرمایي هغه ټیم چې د پاک پیغمبر عمر صرف او صرف 12 کال و، نو دا رسول الله مبارک تر ابو طالب د تجارت په غرض باندې شام ته تو، نو وی پاک پیغمبر آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې زم در سره زما د شام په طرف چې کله ابو طالب روان شو د پاک پیغمبر تر دی د حضرت علی کرم الله وجهه لار دی، رسول الله مبارک ور سره روان شو، نور تاجرانم دی. نوې دوی داسې یو ځای ته ور ورسېدل چې هلته یوه اونه وه، هغې اونې سره دا قافله حصاره شوه. اکثر داسې وي خلک په سفر روان وي نو چرته دمه وغیره کوي، مخکې به دا اوس خو سفرونه آسان شو، د جز سفر دی، د گاډو سفر دی. حضراتو دغه اونې سره دوی ناست، دغه اونې سره خواته د یو راهب عبادت خانه و او خانقاه و. دغه راهب نوم بحیره و، بحیره راهب به ورته وي. هغه راووتو او چې دا قافله ولیدله نو وی دوی سره میلو شو، خو دا قافله به مخکې تله، خو دغه راهب به نه راوتو. خلک به تېرېدل را تېرېدل، دغلته به دمه کېده، خو دا راهب چېرته نه و راوتې او په دغه ورځ باندې راووتلو او دې خلکو سره میلو شو او ډیر عزت او اکرام د دوی کو. او دوی ته وی چې زه تاسو لنن روټه کو دعوت می درله کړی دی. دوی هغه دعوت قبول کړو، نو وی دا تمام لاړل. چې کله لاړل نو وی د بحیره راهب د خلکو ته وی چې دا تاسو تمام خلک راغلي، ټول رالی کو نه څوک پکې پاتې شته. وی دوی ورته وی چې یو ماشوم دی، خو هغه ملته کې جاو سره کېنولی دی. وی چې نه هغه راولی آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. وی بحیره راهب وی چې دا کس راولی او د مشر څوک دی؟ وی ابو طالب وی چې زیما. وی بحیره راهب ورته وی چې دا ستاسو دی؟ نو وی ابو طالب صاحب وی چې دا زما زوی دی. نو وی بحیره راهب ورته وی چې نه دا ستا زوی نشي کېدی، ځکه زمونږ په کتابونو کې دا راغلی دی چې آخري پیغمبر به راځي دنیا ته او کم علامات چې زمونږ کتابونو بیان کړي دي نو هغه په دې الک کې تمام موجود دي. او د رسول الله مبارک د اولو د منځ وکتو هغه مهر نبوت ولیدو، نو هغه علامات د کې موجود دي او زمونږ په تورات په انجیل کې دام دي چې دا پلار به وفات شوی وي. نو ته څنګه د پلارې؟ دا زمونږ په کتاب کې راغلی دی، انجیل کې دا راغلی، دا نشي کېدی چې ته د پلارې. وی ابو طالب سے ورته وی چې نه روارم دی، خو روارم په منزله د بچی وینو، دا زما رواره دی او د پلار وفات شوی دی، دی لا پیدا نو چې وفات شوی دی پلارې. وی دغه ځای کې بحیره راهب ورته وی چې دا شام ته مه بوځه، ځکه چې یهودیان به وویني او یهودیان ستاسو ډېر دشمنان دي، هسې نه دی شهید کې دا واپس کا
ابو طالب سے دی وی ځان سره واپس راوستو مکې معظمې ته. خو خبره مې درته دا کوله چې د دغې اونې د لاندې وی دوی ناستو دا قافله ناسته وه او وی رسول الله مبارک تلي اوښان یې سرول. نو چې کله اوښان یې وسرول او واپس اونې له راغې نو دا اونې سورې چې و نورو خلکو ګیر کړی وه او د رسول الله مبارک ځای پکې نو چې رسول الله مبارک راغی نو وی نور ته کېناستو نو وی دا اونه راغله او پر رسول الله مبارک باندې راټیټه شوله او پر رسول الله مبارک باندې سورې وکړو. اوس یو اونه ده چې بې جانه څیز دی روح پکې نشته دی او پر رسول الله مبارک باندې راټیټه شوه او سورې پې وکړو. دا واقعه د پاک پیغمبر آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د پیغمبرینا ملاویدونه مخکې دا واقعه راغلی وه ځکه چې محدثین وی دغه ټیم کې دا رسول الله مبارک عمر صرف او صرف 12 کاله. خو راځه هغې اونې له الله رب ذوالجلال څومره مقام ورکړی دی. هغه اونه چې رسول الله مبارک باندې راټیټه شوله او په سوري کې د پاک پیغمبر اتباع وکړله د دغه اتباع څومره لویه مرتبه وله الله پاک ورکړه. زمونږ د علماو کې چې د نن سبا مفتی اعظم پاکستان دی چیف جسټس مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه نو هغه د بهر ملکونو ته ډېرې سفرې کړي دي. هغه په خپل سفرنامه سفر در سفر کې بیان فرمایي وایي زه اردن ته لاړم او په اردن کې یو کانفرنس و هغې کې مې شرکت وکړو خو په دغه اردن کې زما کتابونه وی کتل په عربی ژبه کې هغه کتابونه چې ما په عربی کې لیکلي دي په انګلیش کې مې لیکلي دي نو دغه اردن چې کوم بادشاه دی عبدالله د تره زوی دی غازی ابن محمد وای د زما کتابونه کتلی وه او د علم سره ډیر شوق دی او ډیر پوه انسان دی نو وای ما سره د ډیر زیات محبت وای د سره زه میلو شم وای راته وی چې نن زه تا ته یو ناشنا څیز ښیم او هغه څیز چې په احادیثو مبارکو کې هم د هغې تذکره راغلې ده نن به د هغې له بوځم. هغه څیز هغه اونه چې په پاک پیغمبر آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سورې کړی دی. وای ما ورته وی چې صحیح ده. دغه غازی ابن محمد وای راته وی زه چې لاړ شو وای زه ځان سره روان کړم او یو پوجي ایرپورټ ته منګه لاړو او هلته یو هلیکاپټر راغی چې هغې کې تقریبا 12 کسان وی راتلل منګه وی هغې ته وختلو او دغه غازی ابن محمد را سره و. دغه شانته د مصر یو نوی مفتی هغه هم را سره راغی او د نور محافظینو هغه هم را سره کېناستل په هلیکاپټر کې او هلیکاپټر روان شو د دغه ځای نه. خو موږ چې سفر کوو نو په لاره باندې صرف او صرف شګې ښکارېدې او دا غز دا بوټي و خو هغه هم داسې و چې ګرمۍ اوچ کړي وو. 50 منټه وایي موږ په هلیکاپټر کې سفر وکړو او د 50 منټو نه بعد هلیکاپټر راکوشو خو وایي ګیر چاپېر هم چې وکتل نو صرف او صرف شګې ښکاري خو دغه ریګستان کې د دغه شګو په دې ځای کې وایي یوه اونه داسې وه چې تکه شنه وه او سورې هم ډېر مزېدار و. دا د 1431 واقعه ده هجري
چې تقریبا د نن نه 14 کاله مخکې مفتی تقی عثماني صاحب وایي زه تللی وم اردن ته. اوس 1447 دی او هغه بیان فرمایي چې په 1431 کې زه کله لاړم او دغه اونې ته موږ ورنږدې شو نو د دغې اونې ډېر مزیدار سوری وه او وایي ګیر چاپېره نور یوه اون هم نه وه او ټولې اونې وچې شوې وې. دغه اونه وایي دومره مزیداره لګېده او دومره ښکلې لګېده د څه د وجې چې په رسول الله مبارک باندې راټیټه شوې وه. وایي موږ د هغې د لاندې کېناستو او وایي اوس هم هغه میوه کوي د پستې اونه ده. وایي مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه بیان فرمایي جهاندیده سفر در سفر سفرنامه په دغه کې هغه ده خپله واقعه نقل کړې ده. نو مفتی صاحب بیان فرمایي وایي د دغې اونې ما میوه هم وخوړله. دا کله د رسول الله مبارک د پیغمبرۍ نه مخکې یوه اونه رالګي او په پاک پیغمبر باندې سوری کوي. هغې اونې له الله رب ذوالجلال دومره مرتبه ورکړه چې 1400 کاله بعد مفتی تقی صاحب وایي هغه اونه تکه شنه ده او د هغې میوه ما خوړلې ده اوس هم میوه کوي. نو چې بیا یو انسان د پاک پیغمبر اتباع وکړي الله رب ذوالجلال به څومره دایمي وساتي.